ځینې خړ خیبر کې سړي بېله خاورو خدا سونه ده دا خړ خیبر چنګیز او هلاکونه نیولې د مغل د چنګیز د انګریز فرست او سیکنډ انګلو وار کې د هغه اډوکې مات کړي دي. نو د خوشحال خټک په وخت کې ایمل او دریا هم کم نه دی پاتې. زه به داسې ووایم چې اشنا مې پوس کو تور له حد ته زه خیرازه ګرځم د مینې لاپې مې دروغ شولې رښتیا به نه شي. د حافظ الپورۍ دا شعر زه هر سیاسي ملګري دپاره وایم. نن د خپل زوړ سیاسي ملګري او د مزاحمتي سیاست د اوږد دور مزاحمتکار سیاسي شخصیت اسد افریدي دپاره په خصوصي توګه ځکه ووایي چې موږ په شریکه په اوږده یوه ډېره اوږده دوره تېره کړې ده او په آخر کې یو داسې مقام د یو بل نه جدا شو چې دا وخت نه دی چې پرې کړو د یو بل سره رشتې. دا وخت نه دی چې پرې کړو د یو بل سره رشتې. تاوان دی زما ستا او ستا زما نه بېلېدل. او موږ جسمانی طور د یو بل نه جدا شو خو ذهني نظریاتي سیاسي طور به مرګ موږ د بېلېدو تصور نه کوو. دا بېله خبره ده چې موجوده دور کې موږ د سیاست په خنډ و خار کې حیران ولاړ یو. خو چونکې موږ د داسې سیاستونو دورونو نه راتېر شوي یو چې د پښتون فطرت په حواله موږ د مزاحمتي سوچ خلک یو. اسد افریدي ژوند او جدوجهد د اوږد نظریاتي دورونو په تسلسل کې پاتې دی او وخت په وخت په دغه تسلسل د نظریاتي ملګرو د غلطو په وجه مات شوی دی. نو موږ په یو داسې ځای راغونډ شوي یو چېرته چې قومي وطن پارټي دغه ټولو مزاحمتکارو ته ډېر د عزت او احترام ورکړی دی. په دغه ملګرو کې نن موږ د یو داسې ملګري اسد افریدي د سیاسي خدماتو اعتراف کوو چې هغه د خیبر د اوچو غرونو کې د مزاحمت هغه تاریخ ژوندی کړی دی چې د قامي ازادۍ تحریکونه هم لیدلی دي او ادبي تاریخ هم ډېر زورور لري. په خیبر محمود غزنوي، احمد شاه ابدالي او په مختلف دورونو کې په مغل راغلي دي. خیبر مشهور جنگ ایمل خان او دریا خان کړی دی. دغه ټول دورونو د مزاحمت قامي ازادۍ یو تاریخ دی. دغه تاریخ وجه ده چې د خیبر په اوچو غرونو کې وخت په وخت مزاحمتي قامي نظریاتي سیاست ښاغلي پیدا کړي دي او چې زه د خیبر په تاریخي آینه کې اسد افریدي ژوند او جدوجهد ته فکر کوم نو دغه سړی د پښتون قامي ازادۍ د تحریکونو حصه ده چې د ځوانۍ نه واخله د اوږد ژوند د آخري سلګو پورې یو روان جدوجهد پاتې شو. ما په خپل لنډ سیاسي عمر کې داسې ډیر سیاسي خلک لیدلي چې هغې مات شوي دي یا ګوشه نشین شوي دي، خو اسد افریدي خپله سیاسي لاره او سفر جاري ساتلی دی. هغه کل وختي سیاسي شخصیتو په قومي وطن پارټۍ کې خواري او مهنت او کومټمنټ دا ثابته کړه چې په دې عمل لکه د دې شعر محکم پاتې شو چې دا خپل مټاک تندی اوس غر ته نیسم مات خو به شي که نه که نور نه شي. اسد افریدي خپل سیاسي ژوند د خیبر د مزاحمتي مزاج هنداره ده. وخت او حالت هغه داسې جبر کړی دی چې سیاست یې تیاغستو ناکام کوشش کړی دی. خو هغه د دې شعر په مصداق چې د کوڅې وټ به دې پرېنږدم رقیب ته افریدی یمه مغل ته خیبر نیسم. یا د سیاست لارې سره د اخلاص په حواله بیخي د دې شعر هنداره ده چې لکه ونه مستقیم په خپل مقام یم که خزان را باندې راشي که بهار. ډېرو ګرانو محترمو ملګرو، موږ نن د یو داسې ملګري اسد افریدي د ژوند د سیاست کتاب پاڼې چې راړو نو په دغه کتاب کې د مزاحمتي انقلابي قیامي سیاست سره د پښتو ادب لوی بیکګراوند دی. دغه وجه ده چې اسد افریدي د تقریر او تحریر دواړه صلاحیتونه لري. د قومي وطن پارټۍ د خصوصي ورځو په مناسبت لکه د حیات شیرپاو د هر کال تلین اخباري لیکونه او د پارټۍ د پروګرامونو سیمینارونو په حواله تحریرونه لکه چې جمیل مرغوز زمونږ د پارټۍ قیمتي اساسه ده. زه چې د اسد افریدي او د خیبر د اوچو تړو خبره اورم نو وایم چې دغه اوچو غرونو لکه د اسد افریدي غونډه شخصیات پیدا کړي دي چې زمونږ د قامي تحریکونو او مزاحمتونو تاریخ دی. ځکه په دې حواله خبرې کوم نو په ډیر وخت کې به هم پوره نه کړی شم. زه د اسد افریدي سیاسي ژوند اعتراف په لفظونو کې ونه کړی شم، خو د اجمل خټک د دوه شعرونو سره چې هغه د خیبر په حواله لیکلي دي تاسو ته ویم او بیا د هغې روډ ته بلنه ورکوم چې میلمنو ته په خیرالي ووایي چې که کشمیر کې پیدا کیږي ښه نازک ګلونه، دلته تا کې پیدا کیږي د غیرت نه ډک مړونه.
هلته حسن نزاکت دی دلته ننګ او جرأتونه که هغه جنت نشان دی ستا نظار شه جنتونه د پښتو د ناموس نښې چې تندي کې ستا ځلیږي ټینګ په زر او زور تختونه له هیبته ولړزیږي ستا په ګرد خړه فضا کې دبدبې دي د لښکرو علامې دي د جندرو نښانې دي د خنجرو په معنه کې جان د جمې زما زړه کې درته زور وی ستا په تړو کې خیبره یو جونګړه زما کور وی ستاسو په